افسوسناک خبر دا دی چې په کې پی کې کې دوه دماکې شوې دي. په کې پی کې کې یو ځل بیا د وینو سیلاب راغلی دی. ډېره د افسوس خبره ده. یو دماکه په مستونګ علاقه کې شوې ده چې عید میلاد النبي ګیدرینګ وجي هغه کې دماکه شوې ده چې 500 نه پکې زیات شهیدان شوي دي او 1.5 نه زیات خلک چې کوم دي آی کې زخمیان شوي دي. او دا داسې زخمیان نه دي دا داسې زخمیان دي چې د چا پکې خپه نشته، د چا پکې لاس نشته، د چا پکې یو ځای نشته، توبه خدای توبه، د چا پکې بل ځای نشته. په پاکستان باندې خبره کوو چې زموږ په دې حالاتو باندې خبره کوو او ټول نه پهله در سره اپډیټ شریک کوم چې دا دماکې کم علاقه کې شوي دي او څومره پکې زخمیان دي او څومره پکې شهیدان شوي دي. بل دماکه د هنګو په یو جومات کې شوي ده چې په دغه جومات چې کوم دی بیخي ځمکې سره لیو شوی دماکې نه پس 70-80 کسان چې کوم دي په دې دماکه کې شهیدان شوي دي او د زخمیانو خو بیخي پتن لګي چې زخمیان پکې څومره دي. ډېر افسوس خبره ده کله چې هم گزار راځي نو د پښتون سر لرازي، کله چې هم پد راځي پښتنو لرازي. زه د پاکستان نوم ځکه ما په د ویډیو په سٹارټ کې وای نشته، ما ډایرکټ د کې پی کې نوم ځکه وایشتو چې کله هم دماکه کیږي نو په کې پی کې کیږي، په پښتنو کې کیږي جی پښتانه ټارګټ کیږي. پته نشته چې د پښتون د پاکستان سره یا پته نشته چې پښتون د دنیا سره داسې ثبت کړی دي چې ګولۍ راځي د پښتون سر لرازي، چې ګولۍ راځي پښتون په لګیږي. چون کنن زموږ د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایش ورځ او په دې ورځ باندې هم دغه ظالمان راغ او په پښتنو کې دماکه کوغم په عید میلاد النبي چې کوم جلوسو په هغه کې دماغه او سپیشل عمره خلک ټارګټ کم خلک چې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په پیدایش باندې خپل خوشحالي کوله. بل طرف ته جمعات کې د جمعې بختور ورځ د جمعې مزله خلک راغلی او په هغه جمعات کې دماکه شو چې او یا اتیا کسان چې کوم دی په دغه دماکه کې شهیدان شوي دي او جمعات چې کوم دیغه هم شهید شو. جمعات هم زمکه سره توبه خدای توبه زمکه سره بیخي او شوی دی. د کې چې دنه سمره هم کسان یو تاسو وای چې بدینه صحیح سلامت روزي چې کم زخمیان یا کچا کې چې لګړي رساپاتي نو به هم د دغه ملبي د لاسه الله پاک واخلي. ډېر افسوس خبره ده. الله پاک زموږ په حال باندې رحم وکي. الله پاک زموږ پښتنو لسر د پښتنو سر لخير کې جنن بیا پسونو ماشومان چې کم دي یتیمانان شوي، پسونو پیغلې بچی کمی کونډې شوي، پسونو ماشومان و یو ځل بیا د خپل پلار په دیدن پسې پلار تل او جمعات لجې دي کې بواړه ماشومان هم ډېر زیاتی واړه ماشومان هم جمعات لمزله وتلی د جمعې مزله وتلی او پته ولا نه چې دا جمعات زه په داسې علاقه کې اوسېږم، زه په داسې قوم کې پیدا شوی یم چې ګولۍ کله هم راځي د دې قوم سر لرازي، چې ګولۍ کله هم راځي، چې بارود کله هم راځي د پښتون خوا د راځي پښتون پیلوزیږي، چې بارود جوړیږي هم پښتنو د پاره، ګولۍ جوړیږي هم پښتنو د پاره. ډېر د افسوس خبره ده. الله پاک زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله پاک تومره هم دی کې افیکټډ خلک څومره هم متاثره خلک الله پاک ته له صبر جمیل ورکی او چې کم شهیدان شوي الله پاک ته غیله درجه بلند کې په جنت کې والله الله پاک اعلی مقام ورک او کم زخمیان یې د پاره هم سپیشل دعا کوي او چې کم دغه علاقې سره جوخت یو هسپتالونو کې ایمرجنسي لګیدلې ده نو کوشش وکړئ هسپتالونو لزان ورسوي. ډیر مریضانو له د بلډ ضرورت ډیر مریضان به د تاسو په تمه نو کوشش وکړئ چې دغه هسپتالونو له هم ایمرجنسي له ځان ورسوي. دا یو اهم پیغام زموږه طرف او الله پاک ته مخ کې زموږ سرونو لخوا خیر کې د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې میکسیمم خلکو له دا ویډیو ورسي او میکسیمم خلک هسپتالونو لزان ورسي او دغه زخمیانو مدد د پاره التزام پیش کیږي. ډیره زیاته مننه. والسلام.